شنا ورا جوتي شنو بس نه جوړي زوم انګلیش کوي نه mistakes. ميري يمكن أنا هو ولا لازم أخذ حاجة أنا. نعم. شروع لا يخش وجودي. شروع. هذه. سلام زود. الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق. ده الذي موصول هدانا سواء الطريق. ده السيلة ده. هدا فعل ده نائب مفعول اول. سواء الطريق ده مفعول ثاني. فعل سره فاعل سره مفعولين نه. جمله فعليه خبريه. سيلة ده الذي موصول. موصول سره لسیلینا صفت الله موصوف موصول سره لصفت نه مجرور دی لامدار دا سره مجرور خبر دی مبتدا چې الحمدلله مبتدا سره خبر جمله اسمیه خبریه الذي هدانا سواء الطريق دا مصنف ذکر کوي دا ولی ذکر کوي ځکه قاعده دا ده چې حمد دا دی الله تعظیم ته وایي چې ته د الله تعظیم وکړې د الله تعظیم به څنګه کوې الله تعظیم به په صفاتو سره کوې چې د الله صفات ذکر کوې دا د الله تعظیم ده بیا دا صفات کله نعمت قبیلې نه وي کله غیر نعمتي دلته دا صفت دی الله نعمت قبیلې نه ده الذي هدانا سواء الطريق دا د الله صفت ته کنه حاجی دا الله مونږ ته هدایت کړی دی او دا نعمت ته مونږ پر غټ نعمت ته الذي هدانا رب سبحانه هغه ذات ته هدانا چې مونږ ته هدایت کړی ده مونږ ته ښودلې ده رهنمایي یې کړې ده سواء الطریق سواء الطریق د برابرې لارې لا انخفاض فی ولا ارتفاع چې نه قطعي لار نه بری عین مقصد باندې منطبق لاري مقصد څه ده چې د الله رضا ده یا جنت ده یا خوشحالي د آخرت ده نو ګوره دا الذي هدانا سواء الطريق دا موصول صله دا خو صفت څه کنه الله پاره نو حمد الله پاره شو په مقابل د دغه صفت کې الذي هدانا سواء الطريق او دغه صفت نعمت ده اکله داسې کنه چې حمد په مقابل د نعمت کې نه یعنی حمد خو به صفاتو باندې خو به وي ځکه حمد خو صفات تعظیم ته وایي تعظیم دا ده چې ته صفات ذکر کې محمود پر صفات ذکر کې دا تعظیم ده خدا صفات کله نعمت یا کله نه دلته دا صفت نعمت ده الذي هدانا سواء الطريق الله هغه ذات ته چې موږ ته هدایت کړی ده دی سواء الطريق د مستوي لارې چې په مقصد منطبقه ده مقصد ته رسېدلې لار ده مستوي معنا مقصد ته رسېدلې لار دا داسې صفت ده د هدانا سواء الطريق چې نعمت هم ده الله طرف کله داسې چې دا صفتي خو نعمت نه ځکه تاسو ویلي دي چې حمد چا ته وایي حمد ثنا بالجمیل سواء کان فی مقابلة النعمت او لا حمد ثنا بالجمیل ته وایي ثنا معنا خولې باندې ذکر کول د جمال د محمود بالجمیل چې تعلق جمال د محمود سره یعنی محمود جمال ذکر کې صفات ذکر کې په خولې ثنا بالجمیل دا ثنا د په خولې
چې تعلقي بالجمال جمال د محمود سره نعمتونه وغیره کدا جمال په خپل نعمت یا کني دلته دا جمال نعمت ده الذي هدانا سوا طریق دا جمال ده دا د الله صفت ده خو نعمت هم ده اکله نعمت نه لکه ته د الله صفات بیان کړه نعمت قبیله نه لکه الله سبحانه علم والا ده الله اراده والا ده الله قدرت والا ده دا هم د الله صفتونه دي کنه دا د الله تعظیم ده صفات دي ذکر کړه خدا نعمت قبیله نه دي اوس الذي هدانا سوا الطريق دا موصول سره د سیلې نه دا صفت ده ا موصوله سیله چې صفت واقع وي دا موقوف ته په بیان د سیلې چې ته سیله واضحه کې بیا پس دا صفت ګرځي موصوله سیله خو صفت هي الذي هدانا موصول سیله دي صفت ده لپاره دی الله خدا پس صفت ګرځي چې ته سیله خو واضحه کې کنه چې مراد دې سیلې خو پته ولګي بیا پس دا صفت ګرځي نو سره قاعد وایي سره تعذیب حد الهدایت کیلا چې زه تا ته هدانا سیله واضح کوم دا سیلې څه مطلب ده اوس اصل دا ده چې دا هدایت دوه معنی بیانوي شر تعذیب والا یوه معنا بیانوي په رای د معتزله یوه په رای د اهل سنت والجماعت څوک داسې بیانوي دا مذهبونه چې معتزله وایي چې هدایت چا ته وایي نو معتزله داسې وایي چې هدایت چې ده الدلالة الموصلة إلى المطلوب یعنی پر رای د معتزله هدایت دې کې دا ایصال څه ده دا صفت دلالت ده بالذات اشاره ده قوت دلالت ده چې ته دومره مضبوط دلالت وکې رهنمایي وکې الموصله الى المطلوب چې دا دلالت څه ده د تا والا رهنمایي دا په خپله تا رسۍ مقصد ده نو په رای د معتزله هدایت دلالت موصله الى المطلوب ته وایي دې معنی دا ده چې ایصال رسول مطلب ته دا بذات صفت دلالتي او دا اشاره ده قوت دلالت ته یعنی دا تا والا رهنمایي قوي رهنمایي دومره قوي وي کنه چې واسطې نه غواړي الموصله الى المطلوب دا رهنمایي تا والا په خپله موصله دا رسوي سړي لره مطلب ته دا رایه د معتزله ده نو بعضې وایي داسې معتزله چې دلالت الموصله الى المطلوب هدایت عبارت ته دلالت موصله الى المطلوب ده تعبیر به داسې کوي چې هدایت عبارت ته دلالت موصله نه یعنی په رایه د معتزله و ایصال رسول دا بذات صفت دلالت ده بالواسطه نه ده ای اشاره ده قوت دلالت ده یعنی دا دلالت دومره مضبوط ده الموصله چې دا خپله تا رسوي مقصد ته نو ایصال بذات صفت دلالت ته ای اشاره ده قوت دلالت ته رهنمایي ته چې ته داسې رهنمایي وکړې چې دا رهنمایي واسطه نه غواړي په خپله دا تا رسوي الموصله په خپله دا تا رسوي مطلب ته نو اشاره ده قوت دلالت ته دا رایه د معتزله رایه د اهل سنت دا ده چې په تعریف د هدایت کې دلالت ایصال ذکر ده دا صفت دلالت بالواسطه ده دا بذات صفت نه ده ځکه دو داسې وایي چې هدایت څه ته وایي الدلالة على ما يوصل الى المطلوب دا ایصال چې ده رسول دا بذات صفت دلالت نه ده بلکې دا بالواسطه صفت دلالت ده واسطه یې منځ کې لار ده لار الدلالة على ما يوصل رهنمایي د لارې ده چې هغه لار ته رسوي مقصد ته چې لار ښکاره کړي چې دا لار داسې تللې ده په دغه ایصال الی المطلوب مقصد ته رسول دا بالواسطه صفت دلالت ته دا یې فرق شو دا ولې بالواسطه ده
سوال ده چې واسطه خو دواړو کې وي که معتزله والی هدایت ته دلالت موصله هلته واسطه ده پکې ته چې دلالت کې هادي وي رهنمایي کې خو په لارې به کې یا به لار چلوي دا سړی به لار چلوي د مهدي چې ده دا به لارې باندې روانېږي بیا به پسه مقصد ته رسي نو که معتزله والی هدایت ته هغې کې هم لار شته دی شرایط شته دی چې لارې باندې به دا مهدي روانېږي هم نو هغه هم دلالت تعالی ما یوسل المطلوب هغه هم رهنمایي د لارې ده لار به هادي بیانوي مهدي ته او به چلی شرط یې دا ده یو پسه مقصد ته رسي چې کوم اهل سنت والا معنی ده هغه دلالت تعالی ما یوسل ده هلته لارې ته ضرورت ده بیا څنګه دو داسې معنی کوي معتزله چې دلالت الموصله جواب دا دی چې دوی دا معنی ځکه کوي چې دو وایي چې دلالت کې به قوت وي دومره قوت به وي پکې چې دا ایصال چې د رسول دا به بذات صفت دلالت ګرځي دا واسطه به کلا واسطه ګرځي واسطه یې منځ کې لار ده چلول دي چې په وې چلی لارې باندې لاړ شي دا به کلا واسطه ګرځي نو په رای د معتزلهو ایصال بذات صفت دلالت ځکه ده چې دوی شوایي چې په هدایت کې قوت دلالت معتبر ده مضبوط دلالت حتی دومره مضبوط دلالت چې د ایصال چې د رسول دا بذات صفت دلالتي دومره مضبوط پکار ده او واسطه کلا واسطه ای منځ کې واسطه ده لا کلا واسطه ای اهل سنت هم داسې وایي چې هدایت دلالت علامه یوسل هلته هم واسطه ده پکې خو اهل سنت داسې وایي چې په هدایت کې قوت دلالت نه ده معتبر چې دومره مضبوط دلالت دې وي چې دا بذات ته رسوي دا نه ده په هدایت کې معتبر انه دا معتبر ده چې واسطه د کلا واسطه ای بلکې هدایت مطلق دلالت ته وایي بس چې ته دلالت وکړې علامه یوسل المطلوب په لارې دلالت وکړې ودې رسوي یا دې نه ورسوي وجه دا ده چې معتزله وایي چې په هدایت کې په دلالت کې قوت معتبر ده دومره قوت معتبر ده چې ایصال د بذات صفت شي چې دا دلالت ته خپله ورسوي دومره کلک هدایت دلالتي دا واسطه کلا واسطه شي چې منځ کې لار ده چلول دي دا کلا واسطه شي اهل سنت وایي چې نه دا نه ده معتبر په دا هدایت کې قوت دلالت بس دلالت ده که ویې رسولی که نه دې وجې دو واسطه پکې معتبرې چې په هدایت کې مطلق دلالت معتبر ده دا نه چې تا به خامخا مقصد ته رسي ځکه یې دو دا معنی کوي چې مطلق دلالت ته علا ما په لارې چې هغه ته مطلب ته رسي بشرط سلوک که تا وچلولی خو دا ضروري نه ده چې ته دې خامخا مقصد ته رسي او نه دا ضروري ده چې ته دې لار وچلوې لارې باندې دې لاړ شي نه دا ضروري ده نه مقصد ته رسېدل ضروري ده ذکر ویلا الذي هدانا الهدايه قيل هي الدلاله الموصله بعض ویلي دي معتزله چې دا دلالت موصله ده یعنی ایصال بذات صفت دلالت ده یو ټکی ځکه چې دا دلالت کې قوتي دومره قوتي چې ایصال د بذات صفت دا د بذات رسې خپله دومره قوتي چې واسطه کلا واسطه دا منځ کې لار څه ده دې ته سره اعتبار نه هي دلالت الموصله دا دلالت رهنمایي ده چې تا په خپله دا رسوي ای الایصال للمطلوب دا موصله ای الایصال للمطلوب دا تفصیل بعد الاجمال ده موصله څه معنی دا خو اجمال ده موصله رسونکی چېرته رسونکی دا اجمال دا تفصیل وکړه موصله معنی ده ای الایصال للمطلوب رسول مقصد ته یو ټکی وکیل هي اراده الطریق دا شاعره وایي اهل سنت او وایي چې نه هدایت اراده الطریق ده یعنی هدایت دلالت ده علا ما یوصل للمطلوب په هغې لارې باندې چا ته مطلب ته رسوي خو که تا وچلوله ته په لاړې پسه
نو دا داسې هدایت ته چې دې کې واسطه معتبر ده دلالت او مقصد من کې واسطه معتبر ده چې لار ده او شرط معتبر ده چې لار به ته چلوې په هغې به روانېږي وجه څه ده وجه دا چې په هدایت کې قوت دلالت نه ده معتبر مضبوط دلالت نه خو چې دلالت وي چې دلالت خو به په لارې باندې ځي مهدي لار به چلی خو دا چې ضروري نه ده چې دا مقصد ته رسي چې کله ته د هدایت دلالت کمزوری ده کېدای شي دا لار نه وچلی لار ښکاره کړه خو دا یې ونه چلی نو مقصد ته به نه ورسېده مهدي وکیله هرات الطریق بعضې ویلي دي چې هدایت چې ده دا ښکارول د لارې دي الموصل المطلوب چې دا لار ته مقصد ته رسي نو دلته ایصال دا د لارې صفت ده دا مطلب ده چې ایصال دا خو په هدایت کې ده لارې واسطه ده خو کله واسطه نه ده معتبره له وجې د قوت الاراد نه قوت الدلالت نه کله واسطه معتبره ده له وجې د عدم قوت الدلالت نه هدایت کې قوت نه بیا واسطه ضروري ده و لار به بیا چلی که نه چې هدایت مضبوط یا قوت الدلالت وي نو بیا لار کلا لار واسطه کلا واسطه ده بیا د هدایت په خپله تا رسوي مقصد وکیله هرات الطریق ښکارول د لارې دي الموصل المطلوب والفرق بين هذين المعنيين ان الاول يستلم الوصول الى المطلوب بخلاف الثاني فرق دواړو معنو کې فرق خو مو وکړ فرق مو څنګه وکړ داسې مو وکړ چې په اولې معنا کې ایصال بذات صفت دلالت ده او واسطه کلا واسطه ده او په دویم کې دا ایصال بذات صفت دلالت نه ده بلکې دا دلالت پر صفت ته بل واسطه په واسطې د لارې چلولو فرق یې وشو چې اول کې ایصال بذات صفت دلالت ده دا دلالت په خپله رسي مقصد ته ځکه دلالت په قوي وي که او په دویم کې ایصال صفت دلالت ته خو بل واسطه منځ کې به لارې لار به چلوي دا یې فرق و نو فرق په دواړو کې واضح و بیا څنګه سر تعجب وایي چې فرق بین هذین المعنیین جواب دا ده چې دا فرق په اعتبار د اثر سره بیانوي دا مخکې خو فرق شته دی چې دا مونږ وویلی خو فرق په اعتبار د تعریف سره دی دا اوس چې دا فرق بیانوي په اعتبار الاثر اثر کې فرق ده څنګه اثر کې فرق ده دا وایي اول هدایت څه ده یستلزم الوصول دا کې استلزام ده وصول الى المطلوب ده ای لازم ده دا هدایت چې ده دا ملزوم ده التحقق ته ملزوم مستلزم تحقق ته لازم لره چې ملزوم وي به لازم خامخایي ځکه ملزوم خاصي لازم عامي التحقق ته خاص مستلزم تحقق ته عام لره نو اوله معنا څه ده یستلزم الوصول دا اوله معنا دی هدایت چې ده دا ملزوم چې دلالت موصله چې دا دلالت ته په خپله رسي مقصد ته دا ملزوم او وصول الى المطلوب مقصد ته رسېدل دا لازم ځکه دلالت ته خپله رسي مقصد ته بیا هدایت داسې دلالت ته چې تا ورسې مقصد ته چې تا مقصد ته ورسې دا هدایت په خپله دلالت په خپله خو یستلزم الوصول وصول ورسره لازم شه که نو هدایت ملزوم وصول لازم سوال ده چې دا وصول ولې ورسره لازم ده جواب دا ده علت کې وصول لازم ده چې ایصال ده التحقق ته علت مستلزم تحقق ته معلول ده ایصال لازم ده رسول الرسول سره لازم دي رسیدل التحقق ته علت مستلزم تحقق ته معلول لري چې ایصال رسول د بخامه رسیدلی نو فرق دوانو مانو کې سوال دا شو چې لکه فرق خو دې بیان کړ بیا فرق څه دپاره وایي جواب دا چې فرق په اعتبار د تعریفو دا فرق په اعتبار د اثر سره ده اثر کې دا فرق ده چې الاول یستلم المطلوب اول چې دلالت موصله ده هغه دلالت چې بذات ته دی رسي دا ایصال د بذات صفت دي دې سره لازم وصول ده ولې ځکه چې دلالت موصله دا ملزوم ده هغه دلالت چې تا رسوي بالفعل دا ملزوم
او اصول ورسره لازم تحقق ته ملزوم مستلزم تحقق ته لازم لره نو یستلزم الاصول هلکه دا ولې دلته دا څنګه ملزوم ده ادا لازم ده جواب ده چې دلالت څه ده دا مستلزم د ایصال لره رسول هادي به د رسې لاس نه بنیولی دا دلالت چې ده په دغه معنا کې دا مستلزم ده ایصال لره ایصال علت ته وصول ده ایصال منه رسول وصول منه رسیدل رسول علت ته وصول ده تحقق ته علت مستلزم تحقق ته معلول لره دې وجې نه اوله معنا چې راځي وصول به یې ورسره بخلاف ثاني دوه نه ده ځکه دوه خو دلالت ته علی ما یوصل الی المطلوب دلالت په یغې لارې ده چې په یو شرط سره چې ته لار وچله بیا به د مقصد ته رسې دا دلالت نه ده مستلزم اصول لره ځکه دا خو دلالت په لارې باندې ده بیا شرطونه غواړي چې لار به چلوې یو پس مقصد ته رسې نو لا یستلزم الوصول دا اصول پر نه مستلزم بخلاف ثاني بخلاف ته دوه معنی فإن الدلالة على ما يوصل دلالت په یغې لارې یوصل الی المطلوب چې تا مطلب ته رسې لا یلزم ان تکون موصلة دا ضروري نه ده چې دا دې رسوونکي الا ما یوصل هغه لارې ته چې ما دلالت په لارې وکړه دا نه ده لازمه چې ته دې په لارې روان سې فرض د دې نه چې بیا د مطلب ته راورسې فإن الدلالة على ما يوصل راهنمایي په هغه لارې چې تا رسې مطلب ته لا یلزم دا نه ده ضروري ان تکون موصلة چې دا دلالت تا ورسې الا ما لارې ته یوصل چې تا رسې فکیف توصل الی المطلوب به څنګه دلالت تا مطلب ته رسې چې هغه لارې باندې تا دلالت وکړه هغې ته رسېدل نه دي ضروري په پوه شو والاول منقوض بقوله تعالی وما ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمى علی الهدى بل تعبیر هم کولی شي چې دوم معنا ولې مستلزم اصول لره نه ده ځکه نه ده مستلزم ایصال لره نو نه ده مستلزم اصول لره ځکه انتفاع د علت مستلزم انتفاع د معلول لره چې کوم ما دلالت په لارې وکړه لارې باندې دلالت علی ما یوصل په لارې باندې دلالت دغه دلالت چې ما په لارې وکړه دا لا یستلزم الایصال دې سره ایصال نه ده ضروري رسول خالی په لارې مې راهنمایي وکړه چې دا لار ده نو دا نه ده مستلزم ایصال لره رسول فلا یستلزم الوصول دا نه ده مستلزم ایصال لره ځکه ته د لار له سره ونه چلئ له سره دې په لارې لاړ نه شي فلا یستلزم الایصال دا نه ده مستلزم ایصال لره رسولو لره اگر که راهنمایي د لارې مې وکړه خو رسول نشته پکې چې ته ما لارې ته ورسولې فلا یستلزم الوصول نو چې ایصال نشته اصول نشته ځکه انتفاع د علت مستلزم انتفاع د معلول لره چې علت نه خو معلول نه خو پوه وکړه فالاول منقوض بقوله تعالی وما ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمى علی الهدى دا اوس اعتراضونه کوي ذهن ته درغله حاجي ځه دا بل کتاب